راشي ونی سو موبایل باندې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت په دې آیات مبارکه کې فرمایي وي هم الذین دا هغه کسان دي د منافقان یقولون چې دی وای لا تنفقوا تاسو صدقه مکوي خرچه مکوي علی من په هغه چا باندې عند رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څوک حتی تر دې پورې ينفضو چې دی خوارش چې دی بخوارو ګرځي. خبره داسې وه چې مخکې واقعات راشویم ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه منورې ته کله راغی نو خلکو دا غوښتل د دې نه مخکې چې دا رئیس المنافقین چې کوم عبدالله بن ابی چې دی د ځان مشر او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو نو د مشري خو تاس نس شوه هرڅه ختم شو نو د بیا د رسول الله اصل پکې منافقت وو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا دوغله پالیسی دا شروع کړه یا شه مؤمن یا شه کافر دواړه کېدلی نشي زړګي دی یو دی دوه مینې ځایېدلی نشي. نو خبره داسې وه چې بیا په یو جنگ کې داسې وشو چې یو مهاجر او یو انصاري په خپلو کې جګړه راغله. نو د انصاري صحابي خپلو ملګرو له آواز ورکړه چې یا ای مهاجرو او د انصاري خپلو ملګرو له آواز ورکړه چې یا ایها الانصار ای انصارو چې دې کله آوازونه وکړل نو هغه ورته مطلب دی راغونډم شو سټیم د پاره د غم جوړ شو. رسول الله د دې منافقانو باقي خپل دغه کو چې دا جګړه نورم ګرمه شو دیو بل سره سم مخل. رسول الله صلی الله علیه وسلم راغ ورته وی تاسو کې لاوسم د جاهلیت هغه نارېشته په نسب حسب او نسب باندې په وطن او په قام باندې جګړه کوي. الان کې جګړه خو په اسلام پکار تاسو کې اوسم لا د جاهلیت دا نخښته نو بس دي کې ناسته خو دې شو چې غلطی را نه وشو. خو اوس منافقانو ته هلار ملو شو نو دې داسې نیغ کېده دا ستا چې څوک خیرخوا نه نو دې به تاله مشورې درکوي ته به زما ډېر خیرخوا د خوا بلې بل راګرمۍ به دی په داسې مختلفې کیسې. نو دې صحابو ته به وي وایي دا خلک را باندې تاسو راوچت کړه مونږ خو درته وی چې هلکه مه کوئ تاسو ورسره مواخات کړي دي ورورولي هم ورسره جوړه کړې ده دومره په ځان عادت کړي خپلې ځمکې هم ورته پرېښي دا تاسو را باندې عادت کړي او تاسو داسې وکړئ چې په دې دا زکاتونه او خیراتونه بند کړي چې تاسو یې پرې بند کړئ بس دا به خپله منتشر شي ګډ وډ به شي وبتخي. دا د هغې زمانې منافقان د دې زمانې چې وګورئ درته وایي طالبانو له هلکه وظیفه مه ورکوه پرېږده مړه دي ته ټوله روټو ته پراته پرېږده چې دا خو تبلیغ والا دا روټو پسې ګرځي پرېږده هلکه دا تصوف والا نو سم پکې څوک پاتې شو مجاهدین هم پس هم دهشتګرد ورته لهیره ویشتي نو پاتې سم څوک شو. بیا نو دا د هغه زمانې د منافقانو په نقش قدم روان
بیا وی نو تاسو په صدقه مکوي بس دی بخپل منتشر شي. الله رب العزت داغي جواب ورکړي. الله فرمایي هم الذین دا منافقان هغه کسان دي یقولون چې دی وای لا تنفضوا لا تنفقوا تاسو نفقه مکوي خیر او خیرات مکوي علی من په هغه چا باندې عند رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره دي هغه مکوي خرچي مرچي حتی تردی پوری ینفدو دی با منتشر شی تردی چی دی با منتشر شی گڑوڑ بشی لری بو تختی ولی خوراک بنا ملاوی گنا وللہ و خاص اللہ نو صلی اللہ جواب ورکی چی دا تاسو را سوائی دا خدا وڑو خبری دی سڑیا شیب ابی طالب کم دری کار بند نکلو نو سجالو شا تاسو چې دی خوا دی خوا کول لارې درته ونیسله لارم ټوله کاپیلې له بدله کړه چلې بیا نه درته هېڅ نشی کولی. نو رسول الله صلی الله علیه فرمای نو رسول الله رب العزت فرمای ولله یوها صلی لردی خزائن السماوات خزانی د اسمانونو والارض او د ځمکې نو چې ستا خزانه شوه تا سره پیسې دي ستا خوښه ده چې چاله ورکې ستا خوښه ده چې چاله ورکوي نو دې کې خو تاسو نو د دې وجې دا خزانې چا سره دي الله رب العزت سره. بل ځای کې الله فرمایي وعنده مفاتح الغیب الله سره چابیانې دي نو بس دا الله خوښه چې چاله ورکوي الله دې حلال توفیق راکړي. نو بیا وی الله فرمای ولله یحاصل لرا خزائن السماوات خزانی د اسمانونو دی والارض او د زمکی دی د دې وجه شیخ سادی سے وی اے کریم کے از خزانہ غیب گبرو ترسا وظیفہ خورداری دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظرداری اگه کریم ذات نه وته څنګه نا امید شي کوم ذات چې بت پرست لا تش پرست لا رزق ورګین مو تعالی باندې درکې مو تعالی به په طریقو لا در مو تا کار څومره ګناګار جو بیا مراته الله خپل بندگان او خپل دوستان راته وي الله دې نیکه توفیق راکړي. ولکن المنافقین لکن دا منافقان لا يفقهون دین پویږي په خبره باندې دی پویږي نه. الله فرمای وی دې سوي دادا سرامیانو بالی پلان یو سوي دي خلکو ته یقولون وایدی لئن رجعنا کچرت من واپس شو ال المدینه دی مدینه منوره ته لا یخرجن الاعز نخام خابو باسی دغه غالب هلک من هذا دی مدینینا الازل دغه مغلوب لرا کوم مدینه منوره ته داخل شو نو موږ ډیر یو غالب یو دا مغلوب خلک به باسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری با وباسو. دا عبد المجید دریابادی سے ترجمه ده مرته دا کم چې دا ګل بادشاہ مولوی سے قرآن دې کړی او بل ترجمه دي سوی لا ارجعنا کجرت من واپس شو ال المدینه مدینه منوره تا لا یخرجن الاعزون خامخاب وباسی دا عزت دار خلق من هذا دی مدینه منورین الازل چالرا ذلیل لرا نو د ذلیل نسبت چاته وکړو د صحابو ټولګی ته او یو دغه باندې یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نسبت وکړو. نو د زویو حضرت عبد الله رضی الله تعالی عنہ سینمو سیدنا عبد الله رضی الله تعالی عنہ هغه ډیر زیات مخلص مسلمان هغه ډیر زیات مخلص مسلمان هغه ورته هغه ته پته ولګیدله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پس راغی ورته وی سیب ما ته معلومه شوې ده چې تاسو زما د پلار د وجلو حکم کړی دی زما د پلار د وجلو حکم هم کړی دی ما ته حکم وکړي بل چاته مه کوې چې سر یې د لرون په خپو کې به هم پروت وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته نه ما خو د هغه د سروالي حکم نه دی. عمر رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول وای صلی الله علیه وسلم وای ما ته حکم وکړه چې دنه خدا سروم دی منافق نه. نو هغه الفاظ د حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمای دع پرېږده
تی پرېږده وی بیا به خلک به وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ملګري مړه کوي. دا حکمت خبر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اعطیت جوامع الکلم، مال جوامع الکلم را کړی شوی دي چې خبره به وړی خو معنا او مفهوم به ډیر زیات. ګوره یو خبره وکړه پرېږده خلک به بیا چې خپل ملګري مړه کوي. نو دا چې اوس دا مستشرکین او مستغربین او زمونږ دا ورسره چې کوم علاکار دي داغي دا چې اوس په دې زمانه کې بیا دي چېرته دا منله چې عبدالله بن ابی منافق یا دا یا میشن ته نقصان نه دي به څه وي او دي که دا باچایي دپاره خپل ملګري هغه دغه کړ نو چې هغه باچایي دې قبضه کوله لانکې د باچایي دپاره داسې نه وکړه لکه اوس چې صحابو پسې دا منافقان خبرې جوړه سیدنا امیر معاویه صاحب پسې علي صاحب پسې عبدالله ابن زبیر صاحب پسې سیدنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی الله تعالی عنهما پسې شیخین مبارکین پسې نو دا کشان به بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې جوړ نو ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم د سره دروازه بند فرید خیر دا زوی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ټول وای صلی الله علیه وسلم بل خو نه وای زبر درته ویم نو هغه فرمایل هغه دې راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. وی تاسو کامل مسلمان یو کس نشي جوړ دي تر څو چې دته د مور او پلار نه د اولاد نه د دنیا و ما فيها د ارسنه چې دي زیات خوښ زنیم ګرځیدل. بل حدیث کې فرمای چې ترسو د خپل خواهشات د هغه سنې تابع کړي کوم چې ما راوړي دي نو دې کامل مسلمان نشي جوړ. الله دې مونږ ایمان مضبوط پیدا کړي. نو د غزوې راغی د مدینه منورې نه بار ودرې د قافله را روانه چې پلار یې رو رسېده او تاریخ لیکلی دی چې د دوی د پلار او د زوی مینه چې دام تاریخي مینه ناشنا هغه نو دغه زوی ورته بار ولاړو د مدینه منورې نه او چې دغه کله را ورسېد نو ورته وایي چې وی تا رسول الله صلی الله علیه وسلم بارکې ویلي دي چې هغه ذلیل دی نعوذ بالله من ذلک ملګري او تورې د تیکې نه راوباسله وي اله برانه مدینې منورې ته داخلېږي تر څو چې دا نه ویلې چې زه او زما ملګري دا ذلیل دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري عزتمن دي تر څو دي چې دا نه وي تر څو دي چې دا نه وي چې دا وې نو اله به بیا چې د مدینه منورې ته شو دی ورته وی چې الک ته عبد الله نه ویم کنه وی ته زما هغه زوی نه خو چې په ټولو خلکو کې زمون شهرت وي او مکه دی بیا ولې وی ما د محبوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کلمه ویلې چې هغه راوړ د هغې په مقابله کې ستا مینه بیا ما ته څه نه ده دې کې مور او پلار ته هم صدق ته بچي ته هم صدق نو هغه الله څه فرمایي وایي ووایه دا نو بیا یې پې درې پیرې ووایي چې درې پیرې پې دا ووایي چې زه او زما ملګري دا ذلیل او خوار دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري دا عزتمند دي نو بیا ورته وستاهل الله فرمایي وي دي څه وایي دی وایي که موږ مدینې ته واپس شو نو خامخا به وباسي د عزتداره د مدینې نه چا لره ذلیلو لره ورته ووایي ولله العزت هاذا الله لره د عزت ولرسوله او رسول د الله تعالی لره وللمؤمنین او مؤمنان لرا ولكن المنافقین نو عزت د چا دپاره دی د الله دپاره او د الله د استازي دپاره او د کشان د مؤمنانو دپاره ولكن المنافقین لیکن دا منافقان لا يعلمون دي ته معلومه نه ده دي ته علم نشته په دې باندې یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو لا تلهکم تاسو لد غافلن کی اموالکم مالون استاسو ولا اولادکم نا اولاد استاسو تاسو لد غافلن کی مال استاسو او اولاد استاسو د سنا عن ذکر الله د الله رب العزت د ذکر نه شازی به برابر قادر ورته راځي برکه سوګي راځي نو تاسو لد غافلن کی د الله رب العزت د ذکر نه
دا خپل مال اولاد ته دا مې بچی دی نو د ده دپاره ته مونځ پرېږدي دا مې مال دی د هغه دپاره ته مونځ پرېږدي د هغه دپاره ذکر پرېږدي نو الله وایي تاسو له دې غافله نه کي تاسو له دې هلاک نه کي مالونه او اولاد ستاسو عن ذکر الله د ذکر د الله نه ومن یفعل ذلک او چا چې دا کار وکړو چې دی غافله شي د مال او د اولاد د وجې د چا نه د الله رب العزت نه د چا نه غافله شو الله رب العزت نه سبق ته توجه ساتي نو الله وی ذالک دا اجری فاولئک هم الخاسرون هم دا کسان تاوانیان دي دا کس شي دي دا تاوانی دي چې د الله ذکر پرې خو مال اولاد راټینګ کړو الله فرمایي وانفقوا نفق ورکه مما ده غسنا رزقناکم چې موږ درکړی تاسو ته من قبل مخکد دین ان یاتی چراتو کی احدکم یو استاسو ته الموت مرګو نو عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ یو پیرو فرمایي وای هغه دا ویلو خلکو ته چې کله د کس باندې مرګ راځي او د نیک اعمال نه کړي مؤمن بندي او په د باندې مرګ راځي او نیک اعمال نه کړي نو دې څه کوي دی خدای پاک ته وایي چې خدای پاک اعمال لږ مهلت راکړي چې زه نیک اعمال وکړم یو صحابي ورته یو تابعی صحابي ورته چې خبره کې دا د کافر باره کې ده نو هغه ورته دا آیات وی چې دا آیات نه دي کتلې مسلمان باره کې ده وانفقوا نفق ورکه مما ده غسنا رزقناکم چې درکړیم دي تاسو ته من قبل مخکد دینه ان یاتی چراتو کی احدکم یو د تاسو ته الموت مرګ فیقولون بس وبوای دا بندا ربي او ربا لولا اخرتني ولن رستو تا مالرا الى اجل قریب تر یوې نیټه معلومه پوری تر نږدې نیټه پوری بدی رستو کړو کنه ها مداخله کوم چې الګه تب چې دینو بس لګیا خلک نیک اعمال نه کوي نو چې وخت لړ شي وي او هو بس دا پلانکی نیک عمل دا زموږ د وسه کې خو بس اسې پوي نه شم رانه لا نه دا وخت د شیطان لار راځي او سم دا عملګری خو بس هغه اثر ختم شي په دې نو د دې وجه وي الله فرمایي وی چې کله دا مرګ ورته راشندي خدای پاک دی لولا اخرتنی الى اجل قریب کچرته د رستو کړي وی لک شان دی لک مهلت را کړي وی یو غړې د مرګ رستو کړي وی فاصدق ما بخیراتنا کړي وی واقم وذ بغرذیدلی من الصالحین د نیکانو بس ما بخیراتنا کړي وی او ما بنی کې کړي وی نو بیا پکې دا نه چلیږي خان اوس ګرمي د کاکا نو بس خیراتونه کوي چرته چې دې شربت جوړوي چرته څه کوي خیرات کوي ها تعالی ورته مو اوس د سر مکرخه بیا بدانه وای واکم من الصالحین او سبو او زبا ګرځیدلم د چانه د نیکانو نه بیا بدن ارزنو دي د چانه پیسې روکي شي او خې ډېرې روکي شي نو بیا یاره وی چې دا مې په دې مې خیرات کړی ما تا د اوس خیرات را یاد شي چې اوس خو راته وینه را یاد ولن يؤخر الله اوس الله فرمایي چې زما فیصله صدا خو دی وي هرگز به نورستو کوي الله رب العزت نفسا هیڅ یو نفس لاره اذا جاء اجلها هر کله چې راشي نیټه ده دو اس کلم نورستو کوي الله رب العزت نفسا د یو نفس اذا جاء اجلها کله چې د نیټه راشي ها نو بزرگ په بزرګي بیا نه بچ کی بیا چې دې ته چې ګناهګار د ګناهګارې د وجه ستا مرګ وړاندې کېږي نه بس نیټه دې چې پوره شوه بس کیسه راړه الله فرمایي هرگز مهلت نه ورکوي نه روسه کوي الله رب العزت هیڅ یو نفس لره اذا جاء اجلها هر کله چې راشي هغه نیټه ده دو والله یقینا الله رب العزت خبیر خبردار دی بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو یې کوئ تاسو چې کوم عمل کوئ نو الله رب العزت په دې باندې خبردار دی الله رب العزت دې پوهه سمجھ را نصیب